ذبیح الله مجاهد وايي پاکستان د خپل امنیت په خپله وساتي او هره مسله دې پر بل چا نه اچوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د پولیسو پر مرکز د برید په اړه په افغانستان د پاکستان د چارواکو د تورونو په خبرګون کې ویلي برید له افغانستان سره تړاو نه لري او د داسې بریدونو مخنیوي باید په خپله پاکستان کې وشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان له لوري د خیبر پختونخوا ایالت په دیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز د شوي برید په اړه د پاکستاني چارواکو دعوې ردوي او وایي یاد برید له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان ملي تلویزیون د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ 22مه د دغې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی. مجاهد په دغه پیغام کې هغه ادعاوې ردوي چې ګواکې دغه برید له افغانستانه رهبري شوی دی. نوموړی وایي لومړی خو متاسفانه یو چې په افغانستان کې داسې پیښه شوې، دویم دا چې دا برید له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا ادعا ډیره بې ځایه ده. ذبیح الله مجاهد د یاد برید په اړه د پاکستاني چارواکو د تورونو په غبرګون کې ویلي دوی د خپل امنیت ساتلو ته پاملرنه وکړي. هره مسله پر بل هیواد تاوانول د مسلې حل لاره نه ده. موږ په دې اړه څېړنې کوو. د طالبانو ویان په ډیرې اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز د برید په اړه وایي د څېړنو په اړه چې یادونه شوې ده کو زموږ سره د څېړنو پایلې شریکې شي. موږ حتما په دې اړه څېړنې کوو. د داسې بریدونو مخه باید په خپله پاکستان کې ونیول شي. د پاکستان په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز تر برید وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت سرپرست هم احضار کړ. پاکستان له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره د برید عاملین او د پاکستاني طالبانو رهبري دغه هیواد ته وسپاري. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز د برید مسؤلیت د پاکستان اسلامي جهاد په نوم وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي. د پاکستان پوځ منلي چې په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر مرکز په موټر بم برید کې 23 تنه سرتیري وژل شوي دي.